الله الرحمن الرحیم. زه په دې موقع باندې موجوده ایسي ته او ډبلي سي ته دا پیغام ورکوم او د عمران خان ته چې دا ستا هغه انصاف حکومت او دا ستا هغه چې کوم دی هغه چینج و، دا ستا هغه دعوې وي چې دا یو غریب مزدور دی او مزدوري کوي او تا ته ستا نه 100 روپۍ پر دې خوا که د امیر تا نه 100 روپۍ اخیستي څو تیز وایه پسې ده نه اخیستي دا شوکو تمانچه اوچته کو شوکه وکړو ډاکه وکړو ځان مړ کړو 500 روپۍ مزدور دی 500 روپۍ علم د څونه مزدوري علي 500 دا ستا دپاره شرم مقام دی ایسي صاحب او ډبل ایسي ته دا وایم چې تاسو خپل ایفیشنسي وښوه او خپل پراګرس رپورټ هم بهترین کو. خو دا کسان به د الله په عدالت کې او چې کوم دی د ورځ په محشر باندې به ستاسو دې ګریوانونو ته لاس اچي او دا خبر ته هم کوم ګوره ایسي صاحب او ډبل ایسي صاحب د چکدرې د تحصیل یادینځی چې ګوره دا بېوسه خلک نه دی د دې ازار چې چا ووهو نو هغه الله تعالی خسرت دنیا والآخره الله ولهم دنیا غره کوي او هم آخرت غره کوي. دا ستا دپاره چې کوم دی د تباهۍ اسباب دی دا ایفیسینشي نه ده دا چې کوم دی پراګرس رپورټ نه دی دا چې کوم دی ستا ډیولپمنټ نه دی دا ستا د زوال او د تباهۍ آغاز دی. زه په دې موقع باندې د خپل ټول تاجر برادرۍ سره او دې خپل رور ته دیم چې ته جاړه ما ستا جړه او ستا د اوښکې انشاءالله د الله تعالی ایني دا خبیث او ظالم حکمرانان یې نه ایني خو الله تبارک وتعالی ستا د اوښکې ایني ستا د فریاد الله تعالی ایني او انشاءالله څنګه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې ان الله عزیز ذو انتقام الله وایي زه انتقام اخیستونکی یم نو مونږ به څه انتقام والو. الله تعالی دې زموږ دا دعا ده چې الله دې په خپله تباه او برباد کړي ټول او زما دا دعا ده چې الله تعالی ته د دې غریبانو د دې بېوسو د بېوکسو دستګیر شه ځکه چې ته په خپله په قرآن کې فرمایي چې ان الله مع الصابرین الله د صابرانو ملګری دی. زه دا خبره کول غواړم چې د دې ظلم خلاف به انشاءالله سبا به زموږ پریس کانفرنس وي د چکدرې په پریس کلب کې او بل سبا له به چې کوم دی د دې ظلم د دې ظالمانه پرچو خلاف د دې 500 روپو د مزدور نه چې د 3000 روپۍ جرمانه علي نو دا ستا او ته یې بند کړی دی بیا یې راپرېښودو په خپله ستا نه 100 روپۍ واخیستې مال کور کې مې بیماري ده ما پرېږده وایي 3000 جمع کړه نه صدر صاحب د مزدور څه ګناه کړې ده